وای الله په دعاګانو کې ډېر جوور سره چولې د دې نه هیڅ چا انکار نه کړي نه به نه څوک کې سوي د گمراه غلې د دې د اثر نه چې څوک انکار کوي هغه گمراه دي دعا کې خډیر کمال الله چولې داسې کارونه چې هغه په پیسو نه کیږي د مټو په زور نه کیږي په فوج او په افراد باندې نه کیږي هغه صرف په دعا باندې کیږي زه تاسو د هغې مثالونه پیش کما په سلونو زرګونو مثالونه د هغې دي چې یاره په مال او په زور باندې نه شوي او په دعا دا کارونه شوي دي وګوره لکه زه به تاسو ته یو مثال پیش کړم ولایت کسبی شی او نبوت وهبی شی ولایت کسبی دے تب کسب کے عبادت بکی ریاضت بکی روجی بنی سی ذکرون بکی درودون بوی نفس و شیطان سر و مخالفت کے تب دا کسب کے نو تب ولی جوڑ شی دے توی ولایت کسبی شی دا نبوت دا پارا دانا دا چی تب لگے عبادتون بکی نا اگر اللہ دا خپل طرف دا بس چاہتا ہو واری ورکی والا اگر دا پارا عبادتون شرط نہ دے اگر چې د هغې عبادت ته موږ نه رسېږو خو لیکن نبوت په عبادت باندې نه میلاوېږي چې یو کس شپه ورځ لګیا دی او بس سر د سجدې نه پورته کوي په دې تمه دی چې بل ورځ به الله ما ته سرټیفیکېټ راکړي زه ته نبي شم نو نبوت وهبي شی دی د الله د طرف نه چاته خوښه شي هغه ته یې ورکوي دا په کسب باندې نه میلاوېږي اوس چې په کسب کوم شی نه میلاوېږي یعنې شپه ورځ عبادتونو باندې او ذکرونو باندې او تلاوتونو باندې او ریاضتونو باندې د نفس او شیطان په مخالفت باندې هم نبوت نه میلاوېږي نو دا به په څه باندې میلاوېږي دا وهبي شی دی د الله له طرف نه میلاوېږي لیکن چې بل طرف ته مونږ وګورو دعا کې داسې کمال پروت دی داسې کمال یې پکې اچولی دی چې قرآن شریف په هغې باندې ګواه دی چې په سورې طه کې په 14مه پاره کې رب ذوالجلال د موسی علیه السلام دعا ذکر کوي چې د مبارک د الله په حضور کې دعا وکړه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري دا د قرآن الفاظ کہ موسی علیہ السلام دا اللہ پا حضور کی دعا وی فرمیل رب اشرح لی صدری اللہ ورطو ہمیں تم لار شدان سر دیرو ہارون علیہ السلام ہم بودا دا فرعون تا چی دے نصیحت ہو مفسرین کرام فرمائی تردی وقت ہارون علیہ السلام تا نبوت نو ملاو واللہ ورطو ہمیں دے دان سر بوزا استام لا ترد در سر با امداد کئی موسی علیہ السلام مبارک دا ډیر جلالیو دے مبارک په جلال کې راتو سینه مبارک به تنگ شو اوس دا خو اهم کارو دی اهم ډیوټي وا نو دتلو نه مخکې الله ته دعا کوي رب اشرح لي صدري الہ ډیر اهم ډیوټي له میاسته نو دا څه وکا رب اشرح لي صدري یا الله زما سینه کولاو زما صدر کی زما سینه کی انشراح راواله کولواله راواله دا تنګی تی نه ډریک مال په معمولی خبرم جلال او غصه راځي نو دا کیفیت مان لري زما سینه پرانی ويسر لي امري دا کم امر د نبوت دې ماتا حواله کړي دا ماته لګا سان کا واحلل عقدة من لساني چې هغه وخت کې د مبارک وړو کې او فرعون سره په غیږ کې ناستو په دربار کې او د فرعون په دې ګیره کې مرغلري د غرور د وجه نه ځوړند کړي وي او موسی علیہ السلام مبارک دا وخت کې وړو کې معصوم لکو خو لیکن پیغمبر خدا اول ورځ نه پار سے پیږي نو وسغه د ګیری ته ول الله سواشلو دا موټي ورته اړم کو هغه مرغلري مسلوي سو ختم مسلوي ناغه ته زورم ورغه تکلیفم ورته ملاو شه او بزړه کې وی چې د اوس نه ما باندې دا گزارونه کې موټي راچي دا کرالوي شو هم کې دې شم دې ما دشمنو ګرځي نو وزیرانو ته وی زده قتلوم هغه ورته دا معصوم دې په دې سونو نه پیږي وای نه خپيږي اسنه ما غي چې ابا چیرا لټول دړي وړي بس یې قتلوم ایو ته معصوم دې
او چې خامخا نسب دی خیر دی امتحان ور باندې وکړي چې څه امتحان ور باندې وکړي وی چې په یو لوخي کې لادونه راوړه او په یو کې د اوس کروټې وروړه دواړو یو شان رنګ دا ورته مخې ته کېده کلال ته لاس یوړو بار سے پیږي بے قتل او کنس کروټې ته لاس یوړو نو بیا ورته سموای بیا نه پیږي اسی بے ګناه معصوم مقتل فرعون وی خبر شي دوه لوخي کې داسې نه راوړل کله چې دواړه لوخي راوړل یو کې لادونه پراته دي بلکې سکروټې چې کله ورته کې خود اوس موسی علیہ السلام خو لادونه پیژند او سکروټې پیژند نو د مبارک دا اراده وکړه چې زه د لال ته لاس یو سم الله جبرائیل علیہ السلام تو فرمایي ورشه شابه دی خو پار سے پیږي اوس کلال ته لاس کا قتلې دا سه وکړه درستو په سر باندې ډېر لوی ډیوټي پراته ده چې د لال ته لاس یو نسی تو ول الله سني سو دی د اور وال سکروټو ته یو سا او دا سکروټه به په لاس راواله خلک مبارک کې متواچو چې د فرعون خې کې ملاش چې بچ نو بس جبرائیل علیہ السلام راغې د مبارک چې لاس د لادو لوخي ته وړاغه لاس مبارک ولونی و دا سکروټو لوخي ته یوړو او به په سکروټو ورو چتم کو خلا مبارک کې ورته واچولا هغه سره د مبارک د جبه هغه رنگ هغه چې دی په سکروټه باندې اوس ورې د لوکنت په جوه کې پیدا شو نو بیا به په خبره باندې ډیر اکثر خلک نه پیدا نو دی وجنا په جبه کې غوټه پیدا شو دا سکروټي په وجه باندې دغه وخت کې معصوم مبارک نو الله ته دعا کوي وحلل عقدة من لساني یا الله زما د جبه غوټه پرانی زار د صدا پارا يفقهوا قولي چې زما په خبره دی پیش او بیا واجعل لي وزيرا من اهلي زما د اهل نمال یو نائب وزیر مو ګرځوا هارون اخي چې هغه زما ور هارون دې زما سره یعنی ما سره وګرځوا نائب زما وګرځوا اشدد به ازري چې زما ملا په د باندې مضبوط شي واشركه في امري زما د نبوت په کار کې ما سره شریک کا نو مفسرین کرام فرمایي تر دې وخته هارون علیہ السلام ته نبوت نه ملاو خو چې موسی علیہ السلام دعا د الله په حضور کې وکا هغه وهبي شي چې په کسب نه ملاويږي د موسی علیہ السلام په دعا باندې الله هارون علیہ السلام ته نبوت ورکړ دا دومره کمالي سي دعا کې ډېر کمال پروت وللدعوات تاثير بليغ وقد ينفيه اصحاب الضلال